فازلهما پس او خویول ازلهما لری کړل اصل معنی چې کوم ده خویول دي خو دلته کې معنی لری کړل یا دوکه ورکړل دواړو ته فازلهما دوکه ورکړل دواړو ته الشیطان شیطان عنها په سبب د دغه ونی دغه ونه شیطان دی تراغي او بعضی روایتو کې دي چې دی راغي جنت داخل شو او جړای شروع کړله او حضرت آدم علیه السلام او حوا ابي دوړو دی پیجندونه چې دا شیطان دی جړا شروع کړله دسی وجړل او نو حج کوم دی شروع کړه نو حضرت آدم علیه السلام او حوا به تاسو کو ته دا دوره جاړې ولي سو وجدا هغه زه په دې خبره باندې جاړم چې تاسو له مرګ راشي او د جنت ته نعمتونه ټول بدر نه پاتې شي او یادا چې تاسو به د جنت نه او کاږلی شي همیشه تاسو په جنت کې نه پاتې کېږئ نو دی دواړه خفه شو نو دی بیا په جړا شو دی ورته یو تدبیر یو طریقې ماته معلومه ده وی غسو وی تاسو چې د دی ونې نه اخره د مخامخ کومونه چې ده کومه چې وته الله خولې وا چې دی ونې نه بلیز دی نه ورځي دواړه نور به ټول جنت کې ګرځي خوراک کوي خو دی ونې له بنه ورځي نو د شیطان ورته چې تاسو د دی ونې نه اخره تاسو به همیشه په جنت کې پاتې شئ ما دا ونه نه خوړلې نو زه الله پاک راوویستلم نو کو تاسو دا ونه خوړن تاسو هم الله راوباسي نو آدم علیه السلام چې نه زه خو دې ونې ته نږدې نه ورځم ما ته خو الله فرمایلي وو چې نور به هر څه کوې خو دې ونې له به خواله نه ورځي نو دې شیطان ورته چې کوم دې قسمونه شروع کړل وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین دې شیطان په دروغه قسمونه وخوړل چې زه ستاسو دپاره نصیحت کوونکی یم زه ستاسو دپاره خیرخوا یم دا ونه اخره همیشه دپاره وپاتې شئ نو حوا به یې لړه د هغې ونې نه وخوړه او آدم علیه السلام هم لړو د هغې ونې نه وخوړه څنګه وخوړو نو فطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه دې چې کله دغه ونې نه وخوړل نو فورا د دې جنتي لباس دې نه ووت حضرت آدم علیه السلام او حوا به ډېر حیاناکو نو د حیا د وجې د ونې هغه پاڼې په خپل ځان پورې لګولې چې زموږ د عورت چې کوم دی پټ شي او بعضې روایتو کې دي چې دوی به کومې ونې نه تلل هغه ونې هغه پاڼې به دې په بره باندې تلې اخره کې د انځر پاڼې دي راواغستی هغه ورته راکاته شو او دوی به خپل وجود یې به چې کوم دی پټ کړو او چې کله یې به پټ کړو نو الله پاک جل جلاله بیا د هغې نه پس حکم وکړو بزید تاسو ټول چې کوم دی کته کوز شي چې کته کوز شو دنیا ته نو یو په سرندیب سریلنکا کې یو جزیره ده په هغې باندې آدم علیه السلام راکوز شو او حوا به جده کې راکوزه شوه او بیا حضرت آدم علیه السلام جړه هنګولا شروع کړه دوره یې وجړل چې وګورئ د ټول بني آدم وینې اوښکې رایوځای کې د آدم علیه السلام اوښکو ته به ونه رسي او دا دعا یې کول چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین چې الله پاک ما معاف الله پاک بیا رحم راغی الله پاک معاف او بیا د دې دواړو ملاقات دا په عرفات په میدان کې دواړو ملاقات وشو عرفات د دې وجې نه یو وجه دا ده چې حضرت حوا به او حضرت آدم علیه السلام دواړو د عرفات په میدان کې یو بل پیژندل دې ته ځکه عرفات وي چې دی په دغه ځای کې د یو بل پیژنګلو د دې دواړو شوي ده یو بل یې پیژندلې دي د دې وجې عرفات ته چې کوم دی عرفات یو وجې دا هم لیکلی